د پېښور زلمی کلاړي میچل اوون پېښور زلمی د پاره بقایا میچز د پاره اویلیبل نه دی پی اس ال ته دی نه راځي ولې نه راځي په دې باندې تفصیلا خبره کوو نور هم څه غیر ملکی کلاړیان دي د هغې حوالې سره هم څه اپډیټ راغلی دي خو په دې ویډیو کې زموږ زیاتې خبرې په میچل اوون باندې دي چې د استرالیا کلاړي دی زبردست بیټسمین دی صرف یو میچ کې پېښور زلمی د پاره ښه بیټینګ کړی خو که چېرې د بیټینګ ته ولاړ وي نو دا یو داسې کلاړي دی چې دی په یوازې میچ بل طرف ته وړی شي څنګه چې فخر زمان هارډ هیټر دی داسې دی هم یو ډېر خطرناک هارډ هیټر بیټسمین دی جی خو دی اوس د پی اس ال بقایا میچز چې کوم دي کوم به چې 17 مئی نه شروع کېږي او په 17 مئی باندې د پېښور زلمی او د کراچي کینګ میچ دی نو په هغه میچ کې میچل اوون تاسو نه وینئ ذکر د چې کوم کانټریکټ او د هغه کانټریکټ مطابق د پېښور زلمی سره وخت ختم شوی دی په 18 مئی باندې به دی آی پی ایل لځي په 17 مئی باندې خو دی اوس داسې نشي کولی چې په 17 مئی پېښور ته راشي او بیا ډایرکټ فلایټونه سي او 18 مئی باندې لکه دا امپوسیبل ده د لپاره یو ورځ دی په پاکستان ته نشي راتلی یو میچ د پاره یا یو ورځ د پاره دی پاکستان ته نشي راتلی د 17 تاریخ پورې پېښور زلمی سره کانټریکټ ساين چې زه به 17 مئی پورې تاسو د پاره اویلیبل ام چونکې کچري د پی اس ال په مینس کې د انډیا توجه خراب شوی نه وي نو په 18 تاریخ باندې به اسیم پی اس ال ختمېدو نو د پېښور زلمی د پاره ټولو میچونو د پاره اویلیبل خو چونکې اوس د انډیا په وجه باندې پی اس ال 8 تاریخ نه بند شو اوس په 17 تاریخ دوباره شروع کیږي او د کانټریکټ هم پېښور زلمی سره 17 مئی پورې په 18 مئی نه بدتلو انډیا آی پی ایل ته آی پی ایل کې د پنجاب کینګز الریډي ځان سره ساين کړی دی پنجاب کینګ سره د دې چې کوم کوچ دی هغه هم ریکی پونټینګ دی هغه هم د استرالیا کې لاړی دی او د میکسویل انجرډ شوی دی نو د میکسویل په ځای باندې د هغه ځان سره ساين اپ کړی دی نو د هغه ته هم اویلیبিলিټي شو کړی او باقاعده 18 مئی نه د آی پی ایل کې کانټریکټ شروع کیږي نو التر آی پی ایل چې پنجاب کینګ پکې فائدہ دا وکړي چې د هغه کم میچز په دې تیر شوی ورځو کې کېده نو هغه میچونه ونشو نو هغه میچونه د پاره اوس د اویلیبل د پنجاب کینګ بقایا میچز د پاره وردلته پی اس ال کې د پېښور زلمی نقصان دا شو کچري د پی اس ال په منس کې نوې ودرېدل نو دا کلاړي میچل اوون به د پېښور زلمی ټولو میچونو ته اویلیبل خو چونکې پی اس ال په منس کې ودرېدو نو میچل اوون ته ګناه نشته د پی اس ال نه انکار نه کړي د کانټریکټ ختم دی د پسې پوسټ کول یا د خلاف کو تاسو داسې خبرونه وړي چې د پېښور سره بے وفایو کا پېښور زلمی سره دوکاو کا نو کې به هیڅ قسم اتنټیسټي نه وي بالکل حقیقت خبره ده چې د کم کانټریکټ هغه پېښور زلمی سره 17 مئی پورې چې هغه په 17 مئی باندې به ختم شي او په 17 مئی باندې د صرف یو میچ د پېښور زلمی به راغواړي هم نه نو میچلوون یو خو کې لاړو راتلونکي ټایم کې آیا آی پی ایل کې پک کېږي نه پک کېږي پی اس ال کې دوباره راځي که نه پېښور زلمی پک کوي څوک یې پک کوي خو یو ډېر امپیکټفل کلاړي دی یو ډېر هارډ هیټر بیټسمین دی که چېرې کلیک شو نو میچ تباهۍ طرف ته بوتلی شي جی نو دا میچل اوون حوالې سره مکمل اپډیټ شو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ